پلان کې مخکې څنګه و دا پرېږده اوس څنګه دی دا وګوره حال ته وګوره بل په کامیابی باندې الحمدلله ووایه سبحان الله ووایه او خوشحاله شه ای رب ذوالجلاله زما دغه کلاس پیلو یا زما دغه ګاونډی یا زما دغه ملګري یا زما دغه کشر یا زما دغه مشر دا تا کامیاب کو ای رب ذوالجلاله چې څنګه د دې کامیاب کو نو دغه رنګ امام کامیاب کی. ډیر عاجزانه درخواست تاسو ته کوم خاص کر زموږ د دې پیل د کسان نه دي چې عالم وي قاری وي یا حافظ وي عوام کو یو کار کوي نو د دې مثال د خړو جامو دی په خړو جامو باندې چې کله دا غوړېږي که نه د نږدې نه هم صحیح طریقې سره نه ښکاري خو د دې یعنې زموږ د ټولو مثال د عالمانو د قاریانو حافظانو مثال د دې مثال د سپینې جامې دی او په سپینه جامه چې کله دا غوړېږي که نه نو دا د نږدې نه بلکې د لرې نه هم ښکاري غورې ښه نو زموږ مثال د سپینو جامو دی نو موږ به غواړو چې کله معاشره کې وخت تېروو که نه موږ به ډېر احتیاط کوو انتهایي احتیاط به کوو کو هغه په میډیا حوالې سره وي کو هغه د ژوند د معاملاتو حوالې سره وي خو زه خو د عوامو ته دغه درخواست کوم چې تاسو د عالمان هم څه پرشتې مه ګڼئ د دین هم غلطي کېږي د دې غلطو سره به تاسو د عالمان قبلوي هله به د ستا هم چې دی د ستا به هم فایده کېږي د دې عالم هم ژوند تېرېږي د ستا به هم ژوند تېرېږي هله به د معاشره په مخ کې ځي چې د عوام هم د علماو د غلطو سره چې دی عادت شي داسې خو نه ده که نه د عالم خو د فرشته خو نه ده که نه خو دا ده چې موږ د خپلو ملګرو ته وایو او ګوره نن سبا عالم رالیږي ګوره د ټولو نه ډېر حسد نه دی دا په دې قاریانو کې وي دا په دې علماو کې ډېر وي د خدای انصاف داره اوس یو ګوره یو طالب دی هغه ته یو قاری دی هغه ته الله رب العزت کامیابي ورکړه کامیابي ورته الله ورکړه یو طالب العلم دی هغه الله ډایرکټلی روچت کو مدرسې جوړه کړه هغه ته الله تعالی کامیابي ورکړه نو هغه خپل محنت کوي او د پسې به د دنیا علما لګي قاریان چې یو بل سره کینی مړه داسې کار دی هلکه دا پله د خدای انصاف داره ته د هغه صفت چې نه کوې نو د هغه پسې خبرې سره کوې ولې هغه ته غلط کار کوي یعنې هغه د دین دا کار چې دی کوي یا د په دې دین کې دا ترقي تا ورکړه ده کو الله ورکړه ده نو دا خو ته په الله اعتراض کوې که نه نو تا دا علم د کم ځای نه زده کړه زه خو په دې نه پوهېږم چې تا دا علم په کم ځای کې زده کړی دی حیران شي سړی چې د ټول نه ډېر غیبت او حسد دا څوک د عالمانو قاریان حافظان کوي نو د ټول عاجزانه درخواست دغې ملګرو ته چې خدای ته وګورئ لږ د یو بل د کامیابي برداشت کې ته به هله کامیاب شي په خپله چې ته د بل کامیابي وینې و هغې باندې ته ماشاءالله والحمدلله ووایې سبحان الله ووایې او د هغه دپاره نور دعا وکړې چې الله دې نور هم بریالي کړه اکثر داسې وي چې چېرته یو طالب یا یو قاري کامیاب شي مدرسه چلي یا بل څه داسې استاد شي نو د هغه پسې هغه طالبان لګي زاړه طالبان چې په کلاس کې ورسره یوځي نو د ده چې ته دا مزاج چېرته لکه څه کمزوري غوندي بعضې ټایم کې یا چې ته د پخوا زمانه کې چې ته څه غلطۍ کړي هغه غلطۍ راخلي او عوامو ته یې مهیته کوي مړه دی خو داسې و یا چېرته هم دغه عالم یا هم دغه قاري چې ته د نورو علماو قاریانو سره په مجلس کې کیني او لګي مړه دا پلانکې طالب خو داسې و هلکه پلانکې مخکې څنګه و دا پرېږده اوس څنګه دی دا وګوره حال ته وګوره کله چې یو انسان ګونه لکه مونږ مفتي تقي عثماني صاحب فرمایي وی کله چې یو سړی توبه وباسي نو دی بیا خپل حال ته ګوري خپل ژوند دی تیر کړي دی خپل ژوند ته په حال کې وګوري او دی به هله کامیابي کوي چې دی خپل حال ته ګوري آیا زه په حال کې الله خوشحاله وم که نه زه په حال کې داسې کار خو نه کوم چې الله خو هسې نه چې دی په خپله ماضي باندې نظر اچوي مړه ما خو دا پلانکې غلط کار کړ مفتي تقي عثماني صاحب فرمایي دا شی ډېر خطرناک دی بلکې ته خپل حال ته وګوره نو زم دغه طالب او دغه قاري او دغه عالم ته وایم ته چې د بل عالم او د بل طالب او د بل قاري کامیابي د ستا نه خوښېږي او د هغه پسې خبرې د پله هغې ماضي خبرو باندې کې نو ته دې ته نه ګوري ته د حال وګوره آیا په دې حال کې دی اوس څنګه دی تا به ګوره بعضې داسې وي که نه د کلاس په دوران کې دا طلبه چې کله ژوند تېري یو طالب داسې چې په هغه لږ غوسه نه کي یو طالب داسې چې هغه لږ د خوی نه ډېر تیز وي مزاجونو خبره زه کوم او بله خبره دا چې یو طالب دی هغه ډېر خوش اخلاقي یو طالب دی هغه غلی بس خپل کار سره کوي یو طالب دی هغه سم تیز وي که نه اوس دا مزاجونه دي مختلفو د دغه مزاجونو سره به هر طالب بل طالب قبلي اله به دې کامیابیږي نو دا خبرې صرف دی پسې بله کومه نو ما دا خبره کوله چې په دې طالبې کې داسې وي نو اوس خو دا نه ده که نه دغه طالب باندې خپل ټایم تېر شو د حفظ وکړو یا تجوید وکړو د مدرسه کې خپل سبق وي د درس شروع کړو دی قاري شو دی عالم شو دی مدرس شو نو تا له اوس دا نه دي پرکار دغه ملګري له چې د سره په کلاس کې دی یو ځای وخت تېرو او سبا له دی کامیاب شو دی هم د دغه کس د خپل ملګري د کامیابي نشي ثباتلی نو بیا ورپسې خبرې کوي مړه دی خو داسې و او کو چېرې د خپلې مدرسې
لکه خپل شاګردانی نو د خپل د خپل کلاس پیلو پسې لګي د شاګردانو مهي ته مړه دا خو نو دا تاسو چې اوس د پلانکي کس نه کنه چې دا په پلانکي ځای کې مدرسه ده او دا مدرسه کوي مړه دی خو مخکې داسې و یو خبره یاد ساته وي د حاسد سړي دپاره دا خبره ډېره ده چې خپل لخوري دا بس د ټولو نه غټه خبره ده ځکه چې د حسد سره یاد ساته د ستا مقام ورسره لاندې کېږي او ته چې د چا سره حسد یا غیبت د چا پسې کوې د هغه مقام پې اوچتېږي نو دا ډېر عاجزانه درخواست دی دغې علماو ملګرو ته دغې طلباو حافظانو قاریانو ملګرو ته چې لږ د بل کامیابي هغه برداشت کړې بلکې د بل په کامیابۍ باندې الحمدلله ووایه سبحان الله ووایه او خوشحاله شه ای رب ذوالجلاله زما دغه کلاس پیلو یا زما دغه ګاونډی یا زما دغه ملګری یا زما دغه کشر یا زما دغه مشر دا تا کامیاب کو ای رب ذوالجلاله چې څنګه د دې کامیاب کو نو دغه رنګ امام کامیاب کی نو ګوره څومره ښکلې دعا وشوه او هسې نه چې دا د دې برعکس ته داسې کار کوي چې خبرې ورپسې کوي غیبت یې ورپسې کوي نو دا ډېر غلط کار دی یا ساته چې ته د هغه ترقي به نور هم الله اوچتوي نورو ترقي به مو ته الله ورکوي خو د ستا ترقي به څه کېږي د ستا ترقي به ډېره لاندې کېږي دې سره به ته سپک جوړېږي ډېر سپک انسان به ته ګرځې نو چرم د چا په ماضي باندې څوک مخ پیمانه کوي ښه چرم د چا په ماضي باندې چاته دغه مه ورکوه فیغور مه ورکوه چې ته خو مخکې داسې وې یا په یو مجلس کې کښېني مړه دا پلانکي کس خو مخکې داسې و مخکې پلانکي هغه دغه پلانکي اخوا او دغه و هغه شانتې داسې و د دې خبرو څه مقصد دی بلکې د دغې کس حال وګوره آیا په حال کې دی د کار سم دی د کردار سم دی بس کو د حال کردار سمي بس انشاءالله د به توبه وباسي ته د ژوند نه څه خبرې ته د شپې او د ورځې نه څه خبرې چې ته د په د ژوند باندې دغه کې باس کې کیدای شي د شپې الله ته راپاسي الله نه معافي غواړي الله تعالی ته درېږي الله تعالی ته ژاړي کیدای شي چې د په خپلې ماضۍ باندې د الله تعالی ته په ژړا او فریاد کړي دا خبره ټیک ته چې د به ګناه ښه ډېره کړي خو چاته په ماضي په ګناه د چا په غلط کارونو باندې پیغور ځکه مه ورکوه چې الله به ماف کړي خو ته یې نه ماف کې او ته ولې پیغور ورکې د دې په وجه به الله تعالی تا جهنمي کې او دا بل به جنتي کې غوره دا خبره یا ساته داسې واقعات چې دي حدیثو کې پراته دي د پیغمبر پر روایاتو کې تاسو نظر واچوئ د پیغمبر په ښکلو حدیثو مبارکو کې چې داسې پیغمبر ویلي چې په پلانکي امت کې داسې کسانو او هغه بل داسې او هغه بل جنتي شو چې کومه ګوره دا ټولې خبرې تاسو مهته دي زما د خبرې مقصد دا دی چې چرم چې د چا په ماضي باندې چاته پیغور مه ورکوه